او بیا که تاسو حدیث ته بخاری نه خبر شوي چې امام بخاری کوم حدیث روایت کړی دی په حرمت د انسان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث د بخاری دی څه فرمایي چې د سود د ګناه او یا درجه دی 70 درجه نعوذ بالله چې کوم انسان سود کا د سود د ګناه څو درجه دي 70 درجه وي نبی علیہ السلام فرمایي او په هغه 70 درجو کې ټول نه کم درجه خکتا د ګناه درجه دا نعوذ بالله لکه انسان چې خپل مور سره بدکاری وکا انسان خپل مور سره بدکاری وکا په 70 درجه ګناه کې ټول نه کم درجات انور به بیا څه شي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخ کې څه فرمایي په دغه حدیث کې دا حدیث تاسو ته پوره چانه بیان کړي مخ کې فرمایي وی چې د انسان به حرمتي کړل په دغه حدیث کې چې د سود ګناه او یا درجه دي کومه درجه یې مور سره بدکاری ده او مخ کې فرمایي چې به حرمتي د انسان بے عزتی د انسان رسول الله فرمایي دا په سودونو کې ټول نه لوی سود دی په سودونو کې ټول نه لوی سود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د انسان بے حرمتی ده دا د انسان تذلیل دی دا انسان دا کنزلی دی دا انسان حتک دی دا انسان بے توقیری ده دا انسان ته سپک نظر دی نبی علیہ السلام فرمایي چې د سودونو کې ټول نه لوی سود یعنی په سود کې ټول نه لوی ګناه هغه دا نعوذ بالله چې انسان روچت شي او د بل انسان سوکا بے حرمتی وکا